هغه درد چې کوم د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک پزړه کې د امت د پاره ازواج مطهرات فرمایي چې مونږه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام زړه مبارک سینې مبارک نه د شپې د کټوي د خټ کېدو په شان دي आवाजونه باوریدل او د غوخي د سوزیدو بوی براغي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د غم درد د امت د پاره چې زما امت د جهنم نه بچ زما امت د عذاب نه بچ زما امت کامیاب شي. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. صدق الله العظيم. دین مخی رکوع کی حضرت نوح علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام واقعہ اللہ جل شانہ ذکر فرمائل چې پاغي کې د حضرت نوح علیہ السلام د طرفنا خپل قوم ته د توحید دعوت او د قوم د طرفنا د قوم چې کوم صاحب حیثیت او سرداران خلقو د غوی د طرفنا مخالفت مخې ته راغی. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام ته په جواب کې فرمایل او عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم، ای تاسو په دې خبره باندې تعجب کوئ چې تاسو د رب د طرفنا تاسو ته یو نصیحت راغلی دی. رجل منکم تاسو نه یو کس دی لینذرکم چې ویروي تاسو لرا ولتتقوا ولعلکم ترحمون چې تاسو پرهیزګاری وکړئ چې په تاسو باندې رحم وکړي شي. داغي باوجود چې دی فکذبوه دوی درو وګڼلو نوح علیہ السلام لرا فانجیناه، نو الله جل شانه فرمایي چې نوح علیہ السلام له نجات ورکو والذین معه فی الفلک، یا کسان چې کوم د سره په کشته کې هغه ته واغرقنا الذین کذبوا بآیاتنا، او من غرق الاخلق چې دروغ وګڼل آیاتونه زمون. انهم كانوا قوما عمین، بشک او دوی قوم وړاندې. د حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نه بعد چې کله طوفان نوح راغی او دا خلک ټول هلاک کړي شو، رستو دینا قوم عاد تا حضرت هود علیہ الصلوۃ والسلام راولګل شو او دا خلق د یمن نواخله تر د حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام چې کوم مرکزی علاقه وا عراق، تر دغه عراق پوری د عراق سرحداتو پوری د دغه قوم عاد جایداد او د دوی زمکی او د دوی هغه قوت او طاقت شان او شوکت دوی ته الله تبارک وتعالى مختلف قسمه جسمانی مالی او هر اعتبار سره ډېر اوچت قوت او طاقت ورکړو. او قرآن کریم کې تقریبا 9 ځایونو کې د قوم عاد واقعا الله جل شانه ذکر کړی دی د موقع مناسبت سره، او دوی ته الله تبارک وتعالى داسې شان او شوکت ورکړو، جسمانی قوت او طاقت ورکړو، تر دې پورې چې دوی د الله تبارک وتعالى د احکار حکمونو مخالفت شروع کړو، مغه شرک او بت پرستی. او د حضرت نوح علیہ السلام د قوم چې کوم معبودان او مکه بوتان دوی هم عبادت شروع، یغوث، نصر او ود چې کوم سورې نوح کې په آخره کې ذکر دی، هغه بوتان عبادت دوی هم شروع کړو. نو لہذا سورې حامیم سجده کې الله جل شانه دی هغه ذکر کوي چې دوی التوي چې من اشد منا قوه، وقالوا من اشد منا قوه، موږ نه زیات طاقت ولا څوک کې دي. الله تبارک وتعالى دوی ته وی اولم يروا ان الله الذي خلقهم هو اشد منهم قوه،
دوی دا نه ګوري چې الله تبارک وتعالى دوی لره پیدا کړی دی نو د دوی هغه خالق د دوی نه زیات قوت او طاقت والا دی. نو لہذا حضرت هود علیہ السلام هم د دوی د خپل برادری نه د خپل قوم نه الله تبارک وتعالى دوی ته مبعوث فرمایل، هغه ته نبوت او رسالت ورکو او دوی ته وجد الله نه سوا د بل چا عبادت مکوي. وإلى عاد او املغلم وقوم د عاد ته اخاهم د دوی رور نسبی رور، ایمانی او دینی رور نو بلکې نسبی رور. اخاهم رور د دوی هودن هود علیہ السلام قال دو یا قوم ازما قوم اعبدوا الله عبادت کوي تاسو مالکم من اله غیر مالکم نشته تاسو د پاره من اله بل معبود غیره سوا د الله نه افلا تتقون پس آیات تاسو نه یریږي. قال الملأ والسرداران الذين كفروا كم كفر من قومه د قومنا دغه د قومنا انا لنراك بشک مون وینو تعالی فی سفاهه بعقلک وانا لنظنك بشک مون ګمان کو پتا من الكاذبین د دروغجنو. قال غو یا قوم ازما قوم ليس بي سفاهه نشته د پما کې سبوقفي ولكني رسول لیکن زه یو رسول یم من رب العالمین د ټولو د جهانونو د پروردگار. ابلغکم چې زه ورسوم تاسو ته رسالات ربي پیغامونه د رب خپل. وانا لکم او زیم تاسو لرا ناصح خیرخواه امین امانتدار. حضرت هود علیہ السلام مخالفت شو او داسې مخالفت چې د الله جلیل القدر پیغمبر ته ویل شو چې ته بعقلی او مونږ ته دروغجن ښکاري، دروغجن ورته ویل شو. حضرت هود علیہ السلام د هغې په جواب کې صرف د خپل وضاحت ورکولو باندې اکتفا کوي. یا قومي ازما قوما، نو معلومه شوه چې هر مسلمان د انبیاء کرامو په اتباع کې به دی مبلغ وي، د الله دین طرف ته به خلق را بلی او ابتدا د خپل کور نه د خپل رشتہ دارانو نه خپل اقاربو نه به کوي. ځکه قرآن کریم کې حکم دی وانذر عشیرتک الاقربین. الله تبارک وتعالی نبی علیہ السلام ته حکم کوي چې وانذر عشیرتک الاقربین، ته ویروه د خپل نزدیک خلق. نو د دعوت او د تبدیلی او د انقلاب ابتدا چې کېږي د خپل کور نه کېږي، ځکه چې د هر کور سربراه د کور مشر دی، دنه به تپوس کوي الله جل شانه د هغه د ماتحت په باره کې چې ستا په زړه کې د خپل کور خلکو دپاره، د خپل د خاندان خلکو دپاره، د خپل د چمګون خلکو دپاره څومره درد و، څومره فکر و. هغه درد چې کوم د نبی علیہ السلام مبارک په زړه کې د امت دپاره ازواج مطهرات فرمایي چې مونږه د نبی علیہ السلام زړه مبارک سینې مبارک نه د شپې د کټوي د خټ کېدو په شان دي اوازونه به اورېدل او د غوښې د سوځېدو بوی به راغی. د نبی علیہ السلام د غم درد د دې امت دپاره چې زما امت د جهنم نه بچ، زما امت د عذاب نه بچ، زما امت کامیاب شي او زما د امت چې دی الله تبارک وتعالی چې څرنګه فرمایي چې کم خلق د شیطان پیروکاران شي لأملأن جهنم من الجنة والناس اجمعین، دغه خلقو نه به جهنم ډکومه. پیغمبر علیہ السلام مبارک درد او فکر داو حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، په امت باندې ډیر زیات حریص او رؤوف الرحیم، په امت باندې ډیر زیات مهربان او شفیق چې زما د امت یو فرد چې دی هغه نیک او پاک جوړ شي او جنت ته تلو والا جوړ شي او کوم مقصد دپاره چې زما امت الله تبارک وتعالی پیدا کړی په هغه مقصد کې کامیاب شي. نو د حضرت هود علیہ السلام د دې واقعې نه دا معلومه شو چې هر یو مسلمان دا یو مبلغ دی، دا تبلیغی دی، هر مسلمان او دی به د دعوت الی الله کار به کوي، د الله دین طرف ته به خلق را بلی. امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم زمونږ استاد او رهبر او رهنما دی. هغه ته رب کائنات فرمایي چې قل زما محبوب پیغمبر دی ته ووایه هذه سبیلی، دا زما کار دی، دا زما لاره ده. څه شی لاره ده؟ ادعو الی الله، چې زه الله طرف ته خلق را بلم. انا زه هم
ومن اتبعنی او تر قیامت پورې څومره خلق زما پیروکار وي دا غوی ډیوټي او دا غوی ذمہ داری به هم دا وي چې هغه به هم د الله دین طرف ته به خلق را بلی. نو لہذا د قرآن کریم دا واقعات چې موږ او تاسو مخې ته کیدو او وګورو نو په دې به زموږ او تاسو عمل څنګه راشي. نو کچره زه صرف خلکو ته ظاهري طور باندې صرف دا غوی تعریفونه بیانوم دا غوی مدح بیانوم او دعوت کار نکوم دین طرف ته خلق نه را بلم نو بیا دغه واقعیت به کله مخې ته راځي په دې باندې عمل به په دې باندې څوک کوي. کچره یو مسلمان د دعوت کار نه کوي دعوت الی الله نه کوي د الله دین ته خلق نه را بلی د الله کور طرف ته خلق نه را بلی د الله کتاب ته خلق نه را بلی د ښه کار امر نه کوي د بدو نه منې کول نه کوي نو بیا په دې قرآن باندې به عمل مونږ څنګه کوو. دی وجنه قرآن کریم کې الله تبارک وتعالی دغه پیغمبرانو تقریبا 27 انبیاء کرام واقعات ذکر کړي دي د پاره چې د 1,24,000 پیغمبرانو هغه میشن او هغه دعوت و تبلیغ او دغه دعوت الی الله دا د خلکو ته پته ولګي او خلکو ژوند چې دی هغه په دې طریقه باندې جوړ شي هغوی هم د انبیاء کرامو په نقش قدم باندې روان شي او کم کس مبلغ وي د الله دین طرف ته را بللو والا وي د شاته د الله لاس یو ورکوټ شانتي اسپی وي او هغه په سړک باندې ولاړ وي او یو لوی شخصیت راشي یو لوی خاندانی یو لوی مالدار یو لوی عہدی منصب ولا سړی راشي دا اسپی هغه ودرې هغه نه تاسو کی هغه د وضاحت ورکي یو ویلو ولا وی چې دا دومره ورکوټ کسره پاسي او تا ودرې تا نه تاسو کی نو جواب ملاويږي چې د شاته د سرکار لاس دی اگر چې د پشانتی 2000 ملازمین ما سره نورم کار کوي خو چونکه د شاته د حکومت لاس دی د سرکار لاس دی شاته دی نو چې کم کس داسې وي چې هغه د الله دین طرف ته راوللو والا وي داعی الی الله وي نو داعی الی الله شاته د الله قوت وي د الله طاقت وي د رب کائنات هغه قوت او طاقت د سره شامل حال وي. څرنګه چې موسی علیه السلام یوازې ورځي د فرعون دربار ته موسی هارون علیه السلام ورسره دی ابراهیم علیه السلام یوازې ودرېږي د نمرود په شان د ظالم جابر دربار شاته د الله لاس دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام صدیق اکبر رضی الله عنه ورزی مشرکین مکہ د پسونو تعداد کې ولاړ دی او د قتل اراده کړی دا فیصله کړی دا دو په دو وزي شاته د الله لاس دی. لا تحزن ان الله معنا د الله معیت موږ سره دی. نو چې کله یو مسلمان کې د دعوت الی الله جذبوي د امر بالمعروف نهي عن المنکر جذبوي د الله دین د ژوند کولو جذبه پکې وي نو شاته د الله لاس وي د الله مدد وي. نو دی وجه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل ان الله معنا د الله مدد مونږ سره دی. د دې امت هر هغه فرد چې هغه داعی الی الله وي د الله دین طرف ته را بللو والا وي د الله کور طرف ته خلق را بللو والا وي د الله کتاب طرف ته خلق را بللو والا وي امر بالمعروف نهي عن المنکر کولو والا وي د شاته د الله لاس او بشمار احادیث په دې باندې موجود دي. نبی علیہ السلام مبارک فرمایي چې کله تاسو امر بالمعروف نهي عن المنکر پرې دی تاسو دعاګانې باندې قبليږي او کله چې تاسو امر بالمعروف نهي عن المنکر پرېږدي په تاسو باندې به د الله عذابونه راځي. رب کائنات د انبیاء کرامو دا واقعات دي د پاره ذکر کوي چې حضرت هود علیہ الصلوۃ والسلام وتوي یا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين. زه بیوقوف یا کم عقل نیم بلکې د الله یو پیغمبر یم وانا لكم ناصح امین تاسو د پاره زه ناصح نصیحت کوونکی امانتدار یم زما پیروکاریو کوي او زما اتباع. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك.